الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وحكمة وفهما بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم دين الله की जलाल को मसाइल जिक्र जो और दी आयतों के अंदर जलाल को जिक्र दे प्रीमियस की अल्लाह तबारक व तआला को जिक्र तो जरूर तो मुहाफ़ज़त जिक्र तो इशारा अल्लाह जिक्र का किताबु पर मामलात और पूर्ण أول يسكي يوم الساعة كميتي لو قاعدين كم يوم الساعة وزارة روي يوم الساعة بيجي وديس كاسر الله فرمائے کہ زما پر بندگائی کی اور زما پر عبادت کی درنا کمیرا نہیں أزني كذا قبل أتوم كذا سراغير شيء أو كذا نقريب كمون يعني أهم عبادت شيء مزدي غير نباتي نشي مسكين نبوتاي أو كميون نشي ذكر يا بدر كل مسألة استاذ جواسي غير ودي غير بربادي شيء أو جواسي استاذ بدر كل يا لاتفاق نقاليشي أو ذكر سبردار بركات كدياني تريبين الله فرمائے کہ مسکیا ساتھ جو مز اہتمام کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے کہ تاسو سپنا بالکل سیدھا کرو کجا تاسو سپنا نہ برابر او سیدھا کرو کہ اللہ تعالی واسطہ میس کی اختلاف پیدا تاسو ټولو کې وایي اختلاف پیدا کیو او سره غنیتی او حسد او ضد پیدا تریونا اوپر ماته پیغمبر علیہ السلام کی تاسو سپونه دی راوي کسپونه تاسو نیو نه کړو سپونه کاږي یو یا تاسو په ورونو کې بیماری پیدا کیږي او ورونو کې ورته مرض پیدا کیږي تریونا الله وایي ته مرض د ورونو او مرض لپاره او ورباني امراض لپاره علاج دا موږ دی نوکار کو غریب دیان کوي د دې اهتمام کوي دوستانو د وجود مرض ته د وجود بیماری چې اختلاف ته غنیتی دا اثر دی او یو بل سره ضد دی او ولې سره الله تبارک وتعالى فرمایي او تاسو میاس کې وایي اتفاق او اتحاد دې آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى دا خبره کړې ده
چې موږ ستاسو ګورو کله کله به داسې چې کله تاسو باندې یره راشي د دشمن یری یا د ځناور یری داسې ځای کې تاسو روان یې داسې لار وي ځنګل وي صحرا وي بیابان وي یا د دشمن یری یا د ډاکټران یری یا د غلبو یری یا د درندګانو د ځناورو یری الله تبارک وتعالی فرمایي چې بیا تاسو د سوارلای نه راکوز شئ او لمونځ وکړئ خو که د سوارلای نه راکوزېدل ګران او کته نشي راکوزېدی یره ده خطره ده نو بیا الله فرمایي په سوارلای باندې د پاسه تاسو لمونځ کولی یا په سوارلای کې سوري او نیت دې وتړه چې څه ته نیت تړې نو قبلې ته مخ وګرځې یا پر هغې نه پس دا سورلي یا پاور ته تاویږي او قبلې نه ستا مخ تاویږي نو یا خیر دی بیا څه نقصان نشي دقسې دا ګاډي چې باندې ګاډي سوارلای داسې چې هغې کې بیا لمونځ کېږي په ریل کې لمونځ کېږي او داسې په جیاز کې لمونځ کېږي او د نورو ګاډو کې موټر کې بس کې دې ګاډو کې لمونځونه نه کېږي دې کې چې دا به وځای او دې نه به راکوزېږي او بیا به لمونځ کوي بعضې خلک پکې په سیټ باندې ناست دي او بس لمونځ وکړي نیت وتړي او دا به لمونځونه نه کېږي په بس کې یا په دې وړو ګاډو دا په دې اختیار د لاندې وي دا ودرېدی شي او دې نه سړی راکوزېدی شي او داسې ځای کې ودرېدي دي چې هغه دا د خطرین دی هلته کې سهولت وي روغ میلاوېږي د لمونځ ځای وي او د دې وجې نه د دې ودرول پکار دي چې دا ودرېږي کله خبره دا ده چې دا خو ټول مسلمانان دي نو چې مسلمان ګاډي چلوي او ډریور د ناولې دي لمونځ کولی دی نو پکار دي چې هغه بغیر د خلکو د وینا نه لمونځ په وخت کې ګاډي ودرېږي او لمونځ په خپله وکړي نورې سوارلای به لمونځ نه کړي اکثر دا اوږده سفر چې د اوږده سفر باندې کوم ګاډي کراچۍ ته ځي او لاهور ته ځي نو دی باقاعده په خپل خپل ټیم باندې لمونځ ته ګاډي ودرېږي او خاص ځایونه چې ته وتلو کې چې د جوماتونو ته مخې ته لمونځ ته ګاډي ودرېږي په خپله لمونځ وکړي او نورې سوارلای لمونځ وکړي اکثر داسې کېږي او دا د اسلام تعلیمات کې پکار دي الله فرمایي چې موقع د تعین بیا په سوارلای د پاسه یا په سوارلای کې په ګاډي کې بیا لمونځ نه کېږي که د ودرېدو موقع نه وي د راکوزېدو موقع نه وي او ګاډي داسې چې هغه ستا د وخت د لاندې دي او نه ودرېږي نو بیا په هغې کې لمونځ کېږي لکه جیاز شو د ریل ګاډي په دې کې بیا سړی لمونځ کولی بیا قبلې ته به مقامه ودرېږي که فرض که بیا مخ تاویږي را تاویږي نو خیر دی بیا تاویږي دی بس بیا چې دی لمونځ کولی دا خو د هغه زمانې خبره ده هغه زمانه کې رسولالله یا ورو یا چې دی نو اسپر یا به قچر یا به ګونر په دې باندې به سوارلای کېدي د دغې سوارلو خبره ده اوس خو دا ګاډي چې دي نو وړ ګاډي دي که هوټل نه یا ریل ګاډي شو یا بیاس شو دې کې دننه برابر سړی ودرېدی شي اوس پکې کولی او قبلې ته پکې مخ کولی د دې وجې نه هغې کې به قبلې ته خامخا مخ کوي او بیا به لمونځ کوي او که فرض که داسې خطره ده داسې یره ده چې سړی بیا نشي راکوزېدی او یا په هر ګاډي کې په هر سوارلای باندې بیا د پاسه په روانه کې بیا لمونځ کېږي یا په اشاره باندې لمونځ کېږي او که لوګو سې ته پکې کولی شي نو بیا هغې باندې په هغه طریقه باندې به لمونځ کوي چې خطره وي د دشمن یره یا نور څه خطره وي سړی په صحرا کې بیابان کې ځنګل کې روان دی او یا ګاډي ودرېږي یا موټر ودرېږي یا ګاډي نه راکوزېږي او کته په ځمکه باندې ولېږي نو د ځناورو درندګانو یره ده او چې دی نو هلاکت او د مرګ خطره ده بیا په سوارلای کې دننه په روانه باندې دقه وخت کې لمونځ کولی خو که یره او خطره نه وي نو بیا به ګاډي ودرېږي او ورته راکوزېږي بیا به کته په ځمکه باندې په ولاړه باندې لمونځ کوي بیا په تلو کې لمونځ جایز نه دی او یو بل آیات کې الله فرمایي چې کوم سړي مړ شو د هغې ښځې پاتې کېږي او دی مړه کېږي نو دی له پکار چې دی له خپلو زنانه او خپلو بیبیانو په باره کې خپلو نورو وارثانو ته وصیت چې دی به زما د مرګ نه پس به زما دا کور ولا دا زنانه دا بیبي دا به تر یو کاله پورې زما دې کور کې وي دا به مه باسئ او دی له به خوراک کار خرچه نفقه ورکوئ دا وصیت چې دی نو دا مستحب دی دا واجب نه دی دا فرض نه دی لازم نه دی خو پکار دی چې د خپل کور لپاره خپل زنانو لپاره دا نارینه وصیت وکړي
ځکه هسې نه چې دی وفات شي او د ده د کور خلک سمدستي دا د کور نه وباسي او ویې شوي او چې دی نو زیاتې ورسره وکړي ظلم ورسره وکړي په دغه وخت کې په دغه معاشره کې خدا روا چې کله به یو سړی مړ شو نو د هغه ټول مال به تقسیمېده هغه به ټول میراث و نو د هغه زنانه بیبي چې به وه نو هغه به میراث و د هغې هم څه خپل اختیار خپل واک نه و بلکې چا به په کوم څیز باندې قبضه وکړه هغه به د هغه و چا به څه شی واخیستل نو هغه به د هغه و دقسې به دا زنانه دا بیبي وې چې وښځه دا به هم دغسې وې چې څوک راغلل او چا به پرې قبضه وکړه نو بیا به د هغه و د دې څه خپل اختیار او واک نه و چې د انکار کړی وی او یا د دې چا تپوس کړی وی یا د دې چا ملګرتیا کړې وی او یا دې له چا سهارا ورکړی وی یا د دې چا مدد کړی وی دا خبرې پکې نه وي دا د هغوی د معاشرې او د هغوی د رسم او د رواج خبره وه او بس عامه دا خبره خو چې سړی به مړ شو نو بس بیا به دا چې خپله خپله خوښه وه مال دولت پیسې کور جیداد او دارنګې چې دی نو دا بیبي دا ټول هر څه به په میراث کې خلکو بس قبضه کړل او بچي چې ور پاتې شو یتیمانان هغوی به دغسې بې اسرې او بې ماله بې دولته او دغسې رویا ورپاتې شو او بس وار ټکول او تېرې ګسې او ظلم زیاتې به ورسره کول او دا به یو وه چې دی به راتلو شي او بیا به د اعمال زموږ نه غواړي نو به زر ځل به ورله اعمال اخوا دېخوا دې وجې نه الله تعالی د یتیمانانو په حقوقو باندې ډېر زور لګولی دی او د زنانو په حقوقو باندې الله تعالی ډېر زور لګولی او دغه وخت سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخري سلوکو کې هم دا وصیت فرمایلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې لمونځ ډېر خیال ساتئ او بیا یې وفرمایل چې د غلامانو باره کې د الله نه ویرېږئ د یتیمانانو باره کې د الله نه ویرېږئ د یتیمانانو حق مه خورئ او د زنانو باره کې د الله نه ویرېږئ زنانو سره ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ کوم حق چې زنانو ته اسلام ورکړی دی الله ورکړی دی او کوم انصاف چې ما د زنانو د غلامانو د یتیمانانو په حق کې وکړ دا دقسې په خپل حال باندې برقرار وساتئ او د دوی سره زیاتې او ظلم مه کوئ ځکه دا په دغه معاشره کې ډېر بد حال و تاسو ته ما ویلي چې دا زنانه د هغوی په خیال باندې او د هغوی په سوچ فکر کې دا نو انسان نه بل دا د هغه دا فیصله کړې وه چې دا یو ځناور دی او زموږ د فایدې لپاره الله پیدا کړی دی او چې موږ څه غواړو څه ورسره کوو نو دا زموږ خپله خوښه ده دې کې موږ باندې هېڅ قسم پابندي نشته او دې کې موږ هېڅ قسم چې کوم دی نو ګناهګار نه یو او چې څه موږ غواړو څه ورسره کوو نو دا جایز دي دې سره دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلته خپل حقوق ورکړل او زنانو ته په میراث کې خپله حصه ورکړه خپل حق یې ورکړو نارینهو باندې د دوی حقوق مقرر کړل مور ته خپل حق ورکړه پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې د مور د پښو لاندې جنت دی لور له خپل مقام ورکړه د لور په برکت باندې په کور کې اتفاق مال دولت او خیر او برکت او خوشحالي د لور د پیدا کېدو سره په کور کې راځي دقسې زنانه ده او بیبي ده هغې له الله تعالی خپل مقام او خپله درجه ورکړه او الله تعالی ټول له خپل حقونه ورکړل ټول د خپلو حقوقو مالکان شو او اسلام هر چا ته چې دی خپل حق ورکړ دې وجې نه الله فرمایي که دغه زنانه خاوندانې مړه شي تاسو د کورونو نه مه باسئ که دی په خپله وځي نو خیر د وځي کله عدت برابر شو دی بیا وځي په خپله څلور میاشتې او لس ورځې تېرې شو او یا دی وځي پلار کړی دي یا زینت خاوند کوي پرې خوښه ده الله وایي بیا په تاسو ګناه نشته بیا خیر دی که د دې نه مخکې بیا تاسو مه باسئ تاسو به پرده زیاتې نه کوئ ځکه الله فرمایي د دوی لپاره دغه نیټه ده دا عدت دی او طلاق وکړو شروع ښځو لپاره الله وایي یا مرفوعه فایده ده جوړه ورکوي یا دغه مهر د کولو دي چې کومې مسالې مخکې تېرې شوې هغه دې آیت کې الله بیا دوباره ذکر کړي الله دې موږ تاسو په داسې حالاتو نه وکړي او الله دې موږ او ستاسو د نارینهو زنانهو سوچ فکر دا صالح کړي چې نارینهو زنانهو حقوق ادا کوي او زنانه د نارینهو حقوق ادا کوي نو بیا به کار سمي کور کې وړیا خوشحالي کور کې به اتفاقي کور کې به برکتي او کور کې به جنګ جګړې نه وي او که نه نارینه د زنانه د حق یاد نه ساتي او زنانه د نارینه د حق یاد نه ساتي
بیا به کور کې جنګ جګړې هر وخت به لښتو ګریوان کور به رواني او اتفاق بني او پریشانه وي غمګاسونه وي او اخر کې به د جنونو بیا مسله طلاق ته راځي او بیا به رشتې کټ کېږي او بیا به د جګړو دښمنان به جوړېږي او تحصیل ته او عدالت ته او کچرو ته به بیا بدعتونه راځي زنانه باندې نارینه باندې او بیا به ټول بدحالي دیو جن الله تعالی فرمایي چې تاسو باندې الله تعالی دا خبره لازمه کړې ده دې لپاره تاسو ته آیاتونه احکامات الله یې بیانول چې تاسو د دین عبرت واخلئ او عقل او سوچ فکر نه کار واخلئ او دې باندې عمل وکړئ او خپل ځان په معاشره کې کور کې ګاونډ کې او خپل خپلوانو سره د پریشانونو او د بې اتفاقۍ نه بچ کړئ بس د انسان په خپل وس کې ده چې سړی په ښو اخلاقو باندې وخت تېروي فقط طریقه وخت تېروي نو بس تېرېږي او که نه تېروي الله خو ګرانه ده که نارینه د زنانه سره ګزاره نه کوي نو په کور کې یو ورځ بیا نه تېرېږي او که زنانه د نارینه سره ګزاره نه کوي نو بیا زنانه په دغه کور کې یو ورځ نشي تېرولی دا خو دواړه ګزاره کوي او دواړه به وخت تېروي یو بل سره به ګزاره کوي د یو بل خبره به وړي یو بل سره به کېدای چې شمپوشي به کوي او د یو بل په خطا په کمي کوتاهۍ باندې به خبره کوي او عفو درګذر به کوي هغه به وخت تېرېږي او هلته کار سم او که داسې نه نو بیا هېڅوک په خپل کور کې یو ورځ بیا په خوشحالۍ نشي تېرولی نارینه به پریشانه وي زنانه به پریشانه وي خدا په رمضان باندې سخته تېرېد د بل د حق خیال وساتي نو بیا به ستا حق هم ګډ پوره کوي او که نه ته وایې چې زما حق شته او ته د بل حق نه منې پلار د زوی حق نه مني او پلار وایي چې زما حق دی نو بیا به څنګه ګزاره زوی د پلار حق نه مني او نه زما په پلار حق شته او د پلار حق نه مني نو بیا به څنګه ګزاره دقسې تفضل ده تفاوت دی او دارنګې په نور پلار دي نو چې د یو بل حق سړی پوره کوي او د هغې خیال ساتي نو بیا به وخت تېرېږي یو ځل الله فرمایي چې تاسو په دې خبرو کې سوچ فکر نه کار واخلئ عقل نه کار واخلئ الله وایي لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل استعمال کړئ خپل عقل سوچ فکر نه کار واخلئ او په خپل خپل کور په خپل سم کړئ خپله مسله په خپل حل کړئ او په خپله په خپلو خبرو باندې چې شمپوشي وکړئ او ګزاره وکړئ او د دویم کس دې نه بهر خبر نه شي بس په خپل وکړ سره او دا وایي که نه ستا عقل کار نه کوي او که نه کوي بې وګړي نو بیا به شرمېږي او بیا دوی به درځي او بیا به چې کوم دین بېعزته کېږي ځان به په خپله بېعزته کوي الله دې زموږ ستاسو ټولو لپاره دا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم فإن خفتم الله فرمایي که کله تاسو یېرېږئ لمونځ کوئ الله وایي جمع سره او په وخت باندې کوئ او که تاسو ته خطرئ او جمع له نشئ او یا چې دی نو د جمع لمونځ نشئ کولی یا ځان له لمونځ ښکته نشي راکولی سوړلان الله وایي بیا خیر دی فرجالا الله تعالی فرمایي بیا ښکته په ځمکه باندې په ولاړه باندې لمونځ کوئ د سوړلان نه راکولیږئ او رکبانا یا په سوړلا باندې لمونځ کوئ که یره خطرئ او داسې خطرئ چې ته راکولیدی نشي نو الله وایي په سوړلا لمونځ کو او که نه دومره خطره نه یره نه راکولیدی شي او ښکته لمونځ کولی شي د سوړلان نه الله وایي بیا ښکته لمونځ کوئ بیا که خطره او یره نه یا په سوړلا باندې ځان ته په سوړلا کې یا په روان ګاډي کې بیا لمونځ نه کېږي او یا تا ته موږی د ودرېدو د راکولیدو نو بیا لمونځ نه کېږي بیا به راکولیږي بیا به ښکته په ځمکه باندې په ولاړه باندې لمونځ کې او یا به صحیح طریقې سره لمونځ کې ځکه په سوړلا کې په ګاډي کې خو صحیح لمونځ نه کېږي ولاړه باندې نه کېږي په ناستې کوي په اشاره باندې کوي او چې دی نو د ولاړې ځای پکې نه او لمونځ نیمګړی کېږي هغه ورته ثواب یې پوره نه میلاوېږي د دې وجې الله وایي که موټر راځي نو بیا ښه خبره دا ده چې ښکته راکوز شي او ښکته په ولاړه باندې په اطمینان سره لمونځ وکړي او بیا روان شي په الله باندې بیا ټول شي پس کار وکړي او رکبان یا په سوړلا باندې سوارئ لمونځ کوئ فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شئ خطر ختمه شوه د دشمن یا د ځنګل بیابان نه ووتې لار دې د امن شو مطمئن شو په غار کې دم نه روانې ابادا کې روانې ځنګل نه دی سارا بیابان نه دی خطره د درنده د ځناورو نشته بیا الله تعالی وایي بیا به صحیح طریقې سره خپل لمونځ کوئ
Fadhkurullaha fasbihat Allah Ta'ala kama allamakum kasangati ta'lim terkala suta khabata idora ni Allah Ta'ala tabiat ta'lim terkala Allah ke ramdan ko khabata idora ni musku dele asange kale asange taas ka dele Allah ne bandiya akasi muske ya fasbihat ni ya isyara azmun ya ki malam takul walada permaisuri ini kasu malam taasau terpulang terpuluh jilid kasu bari wanita mungkin kasu pindah Allah mengajar terlebih awal perjalanan indah ke arah terkini terus berjalan akamat pindah terus Allah lebih arah terkini di zaman terjadi zaman ibadat kawin kalau zaman begitu terkini mana masih terus begini yang benar kawin kita kadang punya lagi biar panas dan mendeki. Terpulang kadang urus dan boleh biar panas dan penyuaran mendeki. Terketiam pada kadang juga panas dan mendeki. Pulang pada kadang juga panas dan urus dan kadang ni anda penyuaran pada biar mendeki. Kalau sini Allah biar kita mendeki pada mendeki. Kalau boleh apa sih biar kawan. والذين يتوفون فمن آكسان متوفون جملة منهم مستعفنا الله بالفترة استمر ويذرون أولياء لدي أزواج ببيان وصية العلم فليبان وصية لأزواجهم تقول بيان وقالا فاليوصوا وصية الله بيان وصيتك وصية السلام لأزواجهم تقول بيان وقالا بيان فحق بيان وصيته juga ada pemerintah tak boleh dia ada bibi dalam hal kapan dia ada udah bahasa bibi jadi juga setiap dia gasta boleh sedikit dia mirana pun dia itu dia berarti pada zaman wajah juga dia dia sebentar bagi wasdras ini siapa sekarang sedang juga tapi dia ada dia mungkin nikah terlalu dia itu dia berada di Allah dia wasiat lagi juga dah sedia dia mengkaji kamaskan dasarul dia oleh saja perintahti Allah yang kan boleh wasiat juga dah orang saja rukun kalau dia apa perlu di sini dia Allah itu matan Allah bermain pada orang ilal qawli terkara qawli wala ifrad jinnu wasini zanana berkuli qawlna fa in kharajna kadirudida fastasaruna tulasruna Allah telah diadakan faskuzi فلا جناح عليكم اشتركوا أن يتكافئوا بما فاسقي فعلنا كبيرا في أنفسهن فحذروا ذنبه بالمعروف الذي تركينا تجاهز تركينا yang akan awal kecuali peras kadang itu musio pada jaya terikau penakar harakat serusi atau pada mana itu tahu biaya itu tahu Allah wajib dia menikah dia berada wajib tidak semua Zikirlah boleh untuk khanadan izab ya prawi. Allah wajib berjaya dari kawani berbelakar sih kita katakan. Allah jadi nomor berjaya dari kami mumpuni. Au kena dah sini dia jangan sembari video cakap jadi baca ni ke dugaan ni ke yang berbagi. Au sini dia cakap lagi Allah dia ini terapri. Dia dia menikah. Zikir dia menikah dia berbagi punya dia menikah. Zikir tidak dia izat masalah di Israel izat tinggi. Allah Taala itu berjaya dari kami jadi kurang. Allah ayat dia kata sebenarnya. Wallahu ta'ala azizun nurul hakim ta'ala hikmate ini masalah malumat ba ini bapak zanana wangi kali nazar saat jadi dia berkai itu pura uji sudah kata berkai itu pada tadi dia kata tadi tak boleh bisa belajar tak boleh bisa jawab tak boleh तो kata berkai ayat istiadat sendiri orang itu pada tadi बाजार का तरीका सोजार का तरीका मार्केट का तरीका पूंजी बाजार का तरीका और कब बढ़ते हैं कब जाएंगे ता जनारीना जिम्मेदारी दा तब कोई दूर हो अपने जनाना तरीम मालूमात कटाई दिन पर सेवा करने में बीच आकाई और तरीम का तब लगा इसका किदा कमर कर लूटे रे
معمولی خبر باندې دوکه کېږي او معمولی خبر باندې خطا کېږي شیطان ورسره دی دا د شیطان جادونه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي النساء قبائل الشیطان دا د شیطانانو جادونه دي او معمولی خبر باندې خطا کېږي الله تعالی وایي چې د دې خیال کوئ د دې نظر کوئ په طریقه باندې جایز طریقه باندې وځي تاسو په دې لا ډاکټر لا بیمار او یا پر پلان کړی رشتہ دار کړو په دې کړی بیا کېږي او کنا اسی موږي راوړي چې کاری لګي یو کارو باندې بیا دې نه تاسو وکړ او دې تاسو پیدا وکړئ تاسو دې وکړئ تاسو دې وکړئ بیا کارو بهر راځي مسافر بیا کور ته نه پیږي او سړی وې ډوړه تکې نه ته ډوړه پړه او ډوړه ډوړه یو نه ډوړه لونه عمر په داسې ورونه دا سره چې دا عمر په دې ورته سړي بسمینی ویلی نه دا سره دې سړي وګڼي پیر ما خدای چې عمر پیقا ته دا دا چې عمر نو بدلږي ورته سره واه او دا کټ ډوړ باندې په دې ته ورنږدې شو او ورته ورنږدې شو چې اوس په ورځ ادا بیا راځي ګوري دې نو دا نه ولا ورته ماذا او ماذا ناوی په هوټل د نمبر بیا د دروازې نه بهر ناس ټولې وخت یې ګور ته بیا نه راځي او په ځانه پرې ان بیا ورته بشیرانه پیراله کنه دا یوي بس راځي نو چې ګور ته راځي بس وته نو دیو ته وی دا ځکه وی موټ وای چې پرې دې چې دا یو مسافر راځي اوسه کې ناس ته ګرځي مسافر شو وی پرې دې مسافر راځي الله دې مارو کې بیا دې تاسو کې او ورته دا ولې نو بیا کار ناميږي نو تاسو دې ورته الله دې موږ تاسو پر تاسو دې موږ تاسو دې په هو آیا دا دې په دنا کې دا موږ ته راکې خبرې دي دا موږ نو کومو زنانه کې دې موږ کولا او دا دې دې موږ تاسو دې په دې موږ تاسو دې عزت او پردي دې خیال ساتي الله دې په خپل کور کې پاتامني ورته دوستاتي الله دې موږ تاسو ټول دې په پردو ساتي او الله دې دک سے دیتا دک سے قافلا اور دوست کرتا اور دوست حیات اللہ دې تر مرګ نه کوي نصیب کی اور الله دې ان شاء الله سبحانه وتعالى اور الله دې چې عزت نه راوړي نه لاري نو زمانہ ځکه اله سترګونه ورې دي چې خدا دا بیا نه نیوي دا بیا ټول عمر باندې ته یادېږي او ټول عمر بیا دا خبره کېږي چې الله سبحانه وتعالى انسان دې زنانو ته توانتی او کتاوی ان وځوالیا تر قیامت پورې بل کېږي بیا کله پیړۍ تیریږي او تر بیا ویاو ته نو ځان کې ته لوي لیچ نو الله دې دې آیا په دې پردګنه دې الله هر څه وساتي او الله دې موږ تاسو ټول په وساتي وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَذَلِكَ فإن خرجنا على قرآن كريم يوسف فبلغنا تعالوا سبنا نشتر فبلغنا عليهم نشتر تعالوا سبنا فيما فعلنا فاسق جدي كي تقولنا مبارك تقي تركينا فالله الله تعالى عزيز حكيم ذو الجلال والحكمة واليوم طلقت أهل الطلاق وشهود على متاع فأدور قولي ودول قولي بالمعروف فجائز تنكسرا حتى الله مرنا قولا على المتقين فنيكان مباندي كذلك دارك بيانا يبين الله بيانا الله تعالى لبسطة آياته أحكامات فلسطة الله بيانا هذا شروع شويدي او سورة احکامات ذکر کو کتا که دروجی نشورو شویده در نساس نشورو شویده او جب کرانا او پر مگریب شنو مسائل او مگریب طلاق دا مسائل در طول احکامات اللہ جدید پر بیانون لعلکم تاکبون اللہ فرمانی ربارت تاس و اقل نکار وان لئی تاس سوچ فکر رکی او تاس دین قبول نظام بچ گئی او اللہ نا فرمانی نکو او ځانو خپل وکړو او نور بندگان د حقوق او قیام ساتي دا الله حقوق په خپل ځای برابر کوي او د بندگان حقوق په خپل ځای برابر فإن كنتم كجري تاسويري كيوكا إجارة يوكا تقدمك باني مشكور بكاري كبور شيء
أو ربانا يابس ولا بني مستوي فإذا أمنتم كالتتاك وأمن شيئا أترك النشي فذكروا الله فسيأتي الله تعالى كما علمكم لكسد في تعليم دربر تاستا طريقه حضر تاستا ما لم تكونوا تعسوتين وتاسوتا لهم القلوب كبائباني والذين كسروا توفون جعلوا منكم استعفنا ويذرون أولئك لأزواج الصبيان وصية لا يمتلك قارستان لأزواجهم تقول كرام البارا متاعا تعقد وتقول إذن أنوتا فمعلوم خسرا إلى الحول تيوتا لكل غير إخراج تنه باسدي زنانا دعا موزي لقارو تكون فإن خرجنا كتعيدا وتا فاستصبر يأكل تجسرنا فلا جناح عليكم نشتر سبنا كتاكماني فاستصبر يأكل تجسرنا نحكي ندعا منانكاري أو تاسو منانكاري إذا تدعا إذبت Allah yang jauh menuju ni biasa berbahasa. Atau sebenarnya orang tua berabar sih biasa uji. Betul guna niste. Atau dia guna niste macam jais. Kalau kawan ini kebenaran itu dia benar. Wallahu Allah Taala alimul zurul hakim mu'arad hikmati wa ilmu barakati dalam kultur para Matarul kaidul kawli wa bilal kawli bil ma'ruf taqitai kisa akan ladina qadar pernikahan wanita yang berani Allah Taala lakum tasuta ayatun kal ahkamat kawli baraka kilun kita syukur dan syukur bani tasuta syukur ya kiamat kawai fa in kuntum cerita sendiri ya darban jalan dunia dan insan dan Rijal muslimin kata kuliti kata munjikai awal kana dia persoalan suari mustawai faida amintum kalqur'an syai'ullah abadiyat Allah taala kama allamakum lakasatan ta'lim zawka tasabatarikani malam taburu ta'asudita kutukai manitarum kulunki والذين يتوفون منكم عاقسا جاءوا ربكم منكم استاذنا ويذرون أزواجا ليبرئوا ببيانهم تدعو ببيانة نفاتهم وصية وصية سرى لأزواجهم تقول ببيان فحق متاعا تبعد والقول فما لم تنسى إلى الحول تجوك لكم لله وإقرار تنوى وسيدينا أو تقولون لنا فلا تعلم نسلنا فإن خرجنا كجروا وتابا فاستصبروا من الدون نصرنا فلا جناح عليكم اشتركنا فتاسوا فيما فأرك من فعلنا تكبيرا في أنفسنا فقل نرسل فحكي بالمعروف بذنين كائنا والله الله تعالى عزيز ذو قارون حكمته وللمطلقات بطلاق الشوق القرار بعد ظهور قوله بالمعروف بجائز ترك الصلاة وشرع ترك الصلاة ومروج ترك الصلاة حتى لازم على المتقين فإن عند كذلك ذلك بيان الله تعالى لو كنت تتلى آياته أحكامات لعلكم تعقلون فلكتا سكون إلى كنواني يرد كل شيء يابك على ما الجوين أو يقول في نيك لأنه بسنة الكلمة ولن القرآن تقول القرآن كنظام ويقول والقرآن كترجمه كنظام ويقول ومعنى التفسير كنظام ويقول فرض دي ولازمني دا ثواب کار نه دا ذمہداری او فرض دي چې قرآن باندې نظام کوي او بیا ورته کوشش کوي الله دې موږ تاسو ټول دي او الله دې موږ تاسو سلامت او فطرت الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم Allah dah sendiri mengawal semua yang beribu terdapat atau berarti Allah dikatakan sekalian dia tidak mengatakan Allah mengkandung kamu kawan kami dia ini तो इना की परेगु की पनास के अल्लाह खुदाई कमे dia mengatakan अल्लाह tu berkuat kudraत में पूरा
अल्लाह जरूर दर्स दा कुरान दा जारी और सारी उस्ताद के अल्लाह तकरीर और इस्तिकामत नसीब की अल्लाह दा कुरान जरूर सर जम कदम की बरकत की अल्लाह पूरी सरात बांधी और अल्लाह ताला दी हिसाब किताब को की जब तेरी मीज़ान को पार के अल्लाह तक मंगेगी कुरान जरूर के पास बात करूं कि और दे अल्लाह को हम बांधी अल्लाह को जब न कर दे तो कुरान दलालत ना नाज़ार ना तकरीर ना बेदबात ना नवज की अल्लाह कुरान से दुनिया मोहब्बत नसीब की तो कुरान का वजूद को ज़करूर को सरार और माओ सरार ने काम कर मुस्तान अल्लाह ताला के बुजुर्गान के पूरे को सरार दूंगा पूरे क्या होकर मोहब्बत नसीब की अल्लाह को दुनिया की जरूरत का अतर को सर मोहब्बत और नजरिया नसीब की तो आखिरत के अल्लाह का तरीका अतर को बनियतन के मजलिस के रास्ते से अल्लाह को गुनाहगार और इतादियो अल्लाह को कमजोर अल्लाह ने का मुकल को उलमा और बुजुर्गान मुकल को अल्लाह ताला को ये पर मजलिस के अल्लाह को क़यामत के रास्ते से अल्लाह ने का मुकल को नजरिया नसीब की तनाकार अकल को ये पर मजलिस अल्लाह ने की बेहाया फहाशा अल्लाह गवज की अल्लाह ने अकील ज़मानी शुरू में बिल्कुल अल्लाह गवज की अल्लाह ने मौजूदा नस्ल जदीद जवाना की नबू अल्लाह ताला हिफाजत की जदीद बेहाया फहाशा अल्लाह गवज और अल्लाह ताला ने नारियां और जनाना को दी गवज की अल्लाह ने फरज़ को बहुत ध्यान और उसका की एक बरदागा शर्मिंदगा रसूल अल्लाह का ज़मीन के अल्लाह गवज की अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने गवज की अल्लाह ने उनको पूर्ण नाराज़ शिदा से राज़ी किया अच्छा नाराज़ नहीं कल रज़ा और कल अभी रज़ा फआलत रहमत के अल्लाह ने नसीब की अल्लाह ने तक़बल कहर और नवज की जरूर वालिदैन ताला बकर की कोताही कमजोर और अल्लाह मार की अल्लाह की सुबह रसाना की कुछ सरगड़ी दी अल्लाह को खजानों न तोड़ की अल्लाह ने उस्तादों की सुबह मंदी आए और उम्र की बरकत पहुंची अल्लाह वकील इमरान का रहमान की अल्लाह ने दुनिया का खैर खुशहाली और लोगों की कुछ तरह को काशी अल्लाह बकर और तोड़ी अल्लाह माहूल और बरकत की तो जरूर बातें को हाल अफकार अपने कुल नाजिल की अल्लाह ने उन पर इजाज़ की फर्ज की टेबल की प्रयोग और कि अल्लाह ने उस्तादों ने पूरी सवार दे अल्लाह ने अगर को शक्कर दाखिल को निर्वाणा दाखिल को मोहब्बत और दाखिल को दुआगन अल्लाह ने बुजुर्ग की ज़िक्र अल्लाह ने उस्तादों ने की पूरी सवार दे अल्लाह ने जदीद का और जदीद के नबवाती अल्लाह जदीद के बात को बता आपने जनावरों ना मारवान ना हशरात में अल्लाह रस्ते अल्लाह हम कमजोर गुनाहगार मजबूर अल्लाह जदीद को इज्जत की शुमार की और अल्लाह उनका खुदा से मोहब्बत और ताल्लुक नसीब की अल्लाह दुनिया के उस करीब गुनाहगार का करीमा अल्लाह उनका अपना बंदरा और खुदा अल्लाह